الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون وقال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليدان تزنيان والرجلان تزنيان والعينان تزنيان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما عزت مندو اللہ رب العزت پا قرآن پاک کی د مومنانو صفات ذکر کئی چې د مومنانو یو صفت بداوی چې دی با د خپلو شرمگاهو حفاظت کئی په سورہ مومنین آیت نمبر 5 کې والذین هم لفروجهم حافظون چې مومنان هغه خلق دي چې د خپلو شرمگاهانو بدی سکي حفاظت کوي په سورہ انعام آیت نمبر 151 کے اللہ فرمائی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ایتا سمنز دیکھے گئے وڑے بہایتا یا غٹ بہایتا ظاہر خکاری او کا پټوي او کا خکاروي د هر قسم براینا د بهاینا خپل ځان سکوي ساتي غټه بهایي مطلب زناکاری شو او وړ بهایي دا شو چې انسان د خپل خلا بل انسان ته نزدیک د خپل خلا بل انسان ته نزدیک لکه بوس او کنار دیتا وړ بهایي ویل کیږي او الله فرمای ولا تقربوا الزنا ایتاسو زنا تا نزدېکت مکوي الله دا نه دی فرمایي چې ولا تزنی زنا مکوي بلکې څه فرمایي زنا تا نزدېکت مکوي مطلب هر هغه شی چې انسان زنا ته پیرسي د دینه څه کوي ځان ساتي شیطان ابتدا کې انسان باندې کوشش شروع کی اول ورته چې دې طرف ته نظر وکا ته انسان پزړه کې د بل انسان خوګواله
او د محبت دا شیطان په خواري شروع کی ورته قتل شروع شي قتل نفس بیا لګ نور نزدېکت شروع شي تعلقات جوړول غواړي او نن سبا خو تعلقاتو د پاره بس موبایل په موبایل باندې انتهایی چاته پتم نه و دې تعلق برقرار کی نو الله ځکه قران کې فرمای ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن او هغه خلق بے حیا تب نږدې نزي اگر چې دا بے حیا ظاهر وي او یا پټ وي ظاهر خو هر سړی پوي او پټ بے حیا په موبایل باندې رابطه ساتل او دغه شانته پتیار کې ملاقاتونه کول یا د خپل علاقې نه بار بل زته کې تعلقات جوړول یا د بل چا پر رابطه سره خط او کتابت کول دا ټول الله رب العزت قران کې منع کړی دي او پدې چې چا عمل کړی وي هغه ته الله ډیر خیر ور کړی وي او چا چې عمل نه وی کړی نو دا هغه خلکو نبی ته پوس وکي چې دا چا مختور شوی وي نو چې څوک هم په دې زنا کې مبتلا شوی دي الله رب العزت هغه خلک ذلیل کړي په کلی وطن کې داغه نامه جامه الله ورکا کړی دا په هر چا باندې بدلږي چې دا سړی مردار دی منافق دی دا زناکار دی خلک په اعتماد نه کوي نه څوک کاروبار کې ځان سره اخلي او نه څوک په نور اعتماد کې ځکه چې هر سړی ته نه یره کوي چې دې زناکار دی اصل وچ زما خور لورتا او بیبي تا یا نور چاته سم مسله جوړه نه کی نو زناکار سړی نه هر سړی لری لری ګرځي هر سړی ته نه لری لری ګرځي او قران کې الله فرمای په سورۃ الفرقان کې ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اچانه چې زنا وشوا الله وایي چې دیبا آسام تزي آسام علما فرمای چې دا د جهنم نوم دی آسام نو چې چا چې زنا وکړي جهنم ته داخل شي نور مفسرین فرمای چې آسام په جهنم کې یو کند ده دې کند ته به الله رب العزت ورغزار کی دا زناکار سړی او زناکار خزي او بعضی مفسرین فرمایي چې آسام په جهنم کې یو داسې کوی دی چې کله دا غي دا سر تنه کولو کړیش د دې خله کولو کړیش دغه خلین داسې یو بدبوی روزي چې نور جهنميان چغې شروع کی چې پروردگار ډیر خطرناک بدبوی دا خو په جهنم کې یو دینه خطرناک عذاب متملاوي یا الله تم د دې بوی نه اوسات چغې او سورې جهنميان تنه پناه غواړي چې پروردگار داسې مردار جهنم نه او داسې ګندا بدبوی نه موږ اوسات او بل روایت کې راځي چې زناکار خزه او زناکار سړی د دې دا شرمګانه به داسې بدبوئی خيږي چې دا ټول جهنميان به تنه تنگ وي نو دا انسان به د خپل بدن نسونه تنگ وي الله دې حفاظت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الیدان تزنیان دا دوله سنا تزنیان زناکارش ورجنان تزنیان او دا دوا خپی دا زناکارش والعینان تزنیان او دا دوسترگی دا زناکارش دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا کم فرمایلی دی چې دا انسان دا دو لاسونه او دا دوسترگی او دا دو خپی دا زناکار جوړیش وجه داوی چې په دې سترګو باندې کته غلط طرف ته ګوري او زړه کې د شهوت نظر وي نو دا دواړه سترګې د زناکار شي الله دې حفاظت کې موبایل غلط استعمال او په موبایل باندې غلطي ویډیوګانې ته ګوري تصویران ګوري یا پلار باندې زنانو ته ګوري نو دا سترګې د زناکار شي
او دو لاسونه چې په دې باندې ته میسجونه کې او دې باندې ته ګناهونه کې د زنا د پر ځان تیارې، نو دا دو لاسونه زناکار شو. او په کوم خپو باندې د زنا د پر تک کې یا د زنا د قربت د پر تروانه په دې دوه خپو باندې، نو دا دوه خپې د زناکار شو. یو صحابي فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کم سړی کې زناکاری وي اې د دې زنا په وجه باندې الله شپږ عذابونه به مسلط کوي. 3 عذابونه په دنیا کې او 3 عذابونه په آخرت کې. په دنیا کې 3 عذابونه په الله دا مسلط کوي چې ټول نول به الله په رزق کمې راوړي. زناکار سړی عمر کم وي، اکثر په ځواني کې ورته الله مرګ راوړي. اکثریت به تاسو لیدلی وي زناکار سړی ډېر نشي پیدا، د رزق الله کمای، د رزق برکت تن الله ختمای. روان کاروبار به وي او زناکار سړی کته پوښتنه وکي چې کاروبار خو دې ډېر پټاک ته څنګه چل، نو به ورته صفه وي چې یاره اوسم قرضدار یم. ولې قرضدار یې؟ خامخا به غلط تعلقات وي او غلطي پیسې او په غلطو طریقو تن الله وباسي. کله په الله سب بیماری مسلط په زناکار سړی باندې او مختلف قسمه عذابونو سره مبتلا وي. نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زناکار سړی باندې په دنیا کې اولنې عذاب د رزق کمی وي، الله تینا رزق کمی. کله د په نصیب کې الله لیکلی وي 50 ټنه خوراک، د زنا په وجه باندې الله تینا کم کې 10 ټنو ته الله رو رسي. دا د زناکار سړی رزق کمی بدا الله راوړي. دویم عذاب الله په دنیا کې پیدا مقرری په زناکار سړی باندې چې د عمر کمی الله راوړي. 40 کاله عمر وی الله یې 60 تراوړي، 80 کاله عمر وی الله یې 500 تراوړي. د زناکار سړی حکم هم دغه دی چې یو سړی زناکار وی واده یې نه وی کړي، نو د الله حکم دی چې د تسل کوړې ورکي. او چې کوم سړی واده کړي وي او د زنا وشي، د الله حکم دا دی چې رجم کوي. مطلب دې پلید شو نورې په دنیا باندې مپرې دی چې رجم د پار راغی. صحابه کرامو دور کې یو کسو ماعز اسلمی رضی الله عنه هغه نه غلطي وشو. صحابه کرام کپازي بازي مسلې راغلي دي هغه د امت لپاره چې امت ته د دې پته ولګي. هغه ډېر تکلیفونه تیر کړي دي صحابه پاک خلک، خو چې کومې مسلې مخې ته راغلي دي هغه د امت د پوی د پاره راغلي دي، امتحانات پاغي باندې و. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغه چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما نه زنا شوی د ما پاک کا هوا د کړو. نو راغو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادرلو په یو میدان کې او صحابو ته او فرمایل چې پکانو باندې اولای. نو پکانو باندې اوښتو په غزه کې چې کوم دی وفات شو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ماعز اسلمی رضی الله عنه دا کومه توبه د کدا په ټول حجاز والو باندې تقسیم شي، نو دا ټول بختور دی. بیا داسې توبه الله قبول کړه. خو په خوا پاک وختو خلق صفاو یوز بیبی وا زینات نشي وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغه اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما پاکا کا ما نه زنا شوی دا او حملت نه ټهرو شوی او حمل. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې کله د حمل وشي بیا به تاسو سزا ملاوي. نو کله حمل چو شو بیا راغه نو ورته رجم سزا ورېدل شو. نو دا رجم چې یو زناکار سړی ته او زناکار خزې ته چې واده کړی شوی وي او رجم سزا ورته ملو شي، بس دا پاک شو. او چې ورته ملو نشي به آخرت کې ډېر خطرناک سزا ورته ملاوي. او په دنیا کې دا ولې د رجم کولې کېږي چې دا پلید شو، پلید زناکار سړی دا پلید شي، د نور معاشره ګنده کوي. بیا نو دی وجنا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا ختموي. الله دې حفاظت وکړي. نو ټول ناول الله تینا رزق کمی د په ژوند کې راولي. دویم دا چې په عمر کې به کمی راشي د زناکار سړی، او دریم عذاب په الله دا راولي.
د فقې کتابونو کې دا مسلم ده چې کم سړی زنا وکړي او کوړی ورته ورکړی شي نو بیا ورته څه وایي چې ته به یو کال د دې وطن نه بار وي مشران فیصله کوي که نه کوي نو دا الله به وشرموي ذلیله به کړي الله مخ به تور شي هر طرف ته به الله ذلیله کړي نو زناکاره سړی په معاشره کې ذلیله وي نو دا درې عذابونه دا په دنیا کې الله په مسلط کړي او په آخرت کې درې عذابونه دا دي چې ټول ناول خطرناک عذاب په آخرت کې دا دی چې الله بدن ناراضه وي الله بدن ناراضه وي دویم دا چې کله حساب کتاب ورسره کیږي نو الله به حکم وکړي چې حساب کتاب ورسره په سختۍ وکړي او دریم دا چې الله به فیصله وکړي چې جهنم ته لړک نو زناکاره سړی او زناکاره ښځې په آخرت کې درې عذابونه په دې دا میلاویږي یو ځل موسی علیه السلام د الله نه تپوس وکړو چې پروردګاره زناکار سړی به څه انجام وي د زناکار سړی به څه انجام وي الله ورته فرمایي چې زناکار سړی ته به زه په جهنم کې داسې یو زغره د بدن ته ورواچوم چا به دونه خطرناک زغره وي چې د دنیا په یو غر باندې هغه زغره کېښودلی شي نو دغه د دنیا دا غټ غر دا به ترنه لاندې زری زری شي بالکل سکاره به ترې جوړ شي بالکل به ختم شي دونه خطرناکه اوس چې دا یو انسان ته دا زغره اچولی وي د دې انسان به څه حال نو زنا د وجې نه به انسان ته په آخرت کې دغه شانتې زغره ورته میلاویږي او یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو بده زنانه زناکاره زنانه چې زنا کوي دا شیطان ته د زرو بدکارو سړو نه زیاته خوښه ده زناکاره ښځه د زرو نارینو بدکارو سړو نه شیطان ته دا یو زناکاره ښځه ډېره زیاته خوښه ده ځکه چې د ښځې د وجې نه دې نه زیاتې فتنې میلاویږي په دنیا کې مزامیر الشیطان ورته ویلی کېږي دې زنانو ته دی وجینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خزو ته نه دی پکار چې دی کله بار تزي نو دی د ډولو سنگارو کی ایکم خزه خوشبو واچي خوشبو او کور نه بار اوزي او په دای پزره کې چې زړه خسته خوشبو می واچولا او چې په لار زمانه بډه خوشبو خيږي د الله حبيب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د کور نه چوزي په زنا کې وته چې سو پر کور ته واپس شوی نیوي د زنا په ګناه کې لګیا ده د زنا په ګناه کې لګیا ده مصابیح کتاب کې لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان زنا کوي دنه د ایمان داسي اوزي او بر په دې سر باندې ورته ولاړ وي کله دې زنا نه فارغ شي دغه ایمان بیا وردن نشي کدی ټیم کې انسان ته مرګ راشي د خلاړو تباش ایمان تینه بر ولاړ الله دې حفاظت وکړي الاقناع یو کتاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله په نزدیک د دینه بل کومه غټه ګناه ده چې یو انسان خپل نطفه په حرام ځای کې استعمال کړي دا ډېره لویه ګناه ده د الله په نس او الله رب العزت په دې باندې ډېر زیات خفه کیږي یو خو زناکاری ده دویم دا لواطت کول دی باندې به ان شاء الله مستقل بیانم کو انس ابن مالک رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کم سړی لواطت کوي خپل مخ د الکانو سره توري الکانو سره توري چې دی خو جنت سکه د جنت خوشبویم په حرامه ده په داسې سړی باندې جنت د خلره خبره ده د جنت خوشبویم په حرامه ده او جنت خوشبوئی په 500 میل په فاصله کې چې کوم د محسوسي 500 میل جنت ادا خلره خبره ده د جنت خوشبوئی په داسې خلکو باندې حرام ده چې کم خلق لواطت کوي د الکانو سره مختوري الله دې حفاظت وکړي د فقہ په کتابونو کې دا مسله لیکل شوې ده چې کم سړی د یو ساروي سره لواطت وکړي ساروي سره
دا سروي غوخم مخوري دا سرویم پلیت کو یو بیبی دا بیبی انسان دا پارا گوره حلال دا لیکن دے پا غلط طریقہ باندې بیبی ترازی یو نارینا خپل خاون چې کم زیتا دتا اجازت شوی داغین پا بل سیٹ باندې رازی او دے سکی دک شانت خپلی بیبی سره ملاویگی پا دغا ٹیم کې دا اللہ رحمت دی دوارو نکٹ کی خپلی بیبی سره دا اللہ رحمت دی نکٹ کی دا بیان زکا کوم گوری دیکھ ٹک دا حیا دیر دا پا دی خبر کی خدا اللہ پیغمبر علیہ السلام طول نزیاد حیا دار خوزن معاشرہ کی اللہ دی رحمو کی دیر خطرناک حالات روان دی وجنا زدا خبر درتا کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یوزل د خپل کور کڑکے سره مخې ته ناست एकदम یې ټوپ کو کور ته دنه منډه کا چې منډه کا بس بیا وروته نو یو کس په لاره باندې تیرېدو ورته وای چا فتنه لاړه او کاشتا چا ورته حضرت ته خروز اس کومه فتنه ایدل ته زناستم او یو خسته الک تیرېدو مخې ته دا خسته الک دا ډېر لوی فتنه ده دا ډیره لوی فتنه ده حضرت څنګه لوی فتنه ده اته ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایلی دي که څه خبر وي نو ته مونږ ته وایا بیا ورته عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم الګ ګیر نه وی راغلی او دا رنگ نه خېسته وي دا داسې الکانو ته قتل حرام دي په غلط نظر باندې او د دې سره خبرې کول حرام دي او د دې سره کې ناستل او ادریدل دا حرام دي قاضی عیاض رحمت الله فرمای ما د یو بزرگ نه اوریدلی دي ما د یو بزرگ نه اوریدلی دي چې د هر خزي سره یو شیطان وي چې دوکه کوي دا خلق او د یو خسته الک سره اتل شیطانان ګرځي چې خلق دوکه کوي 18 شیاطین دی وجنا پدیشی کې ډېر احتیاط کول پکار دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با چې کله درس ورکولو نو خسته الګ به مخې ته نه کینول بلکې یو طرف ته یو روایت کې راځي چې کم سړی د شهوت سره دیراشي او یو الګ نه داخلو ور نږدې کې د مخته یا لاستا یا کب د بدن کمی حیثیت د شهوت په نظر د خپل خلو ورته نږدې کی د دې یو خلی د وجنا 1500 کاله به الله دې په جهنم کې سوځي سو کاله 1500 کاله او لواتت خو بیا لري خبره صرف خله ور نږدې ک د شهوت په نظر خپل دې کو د شهوت په نظر د دې پوجا باندې با الله رب العزت دا انسان 1500 کاله په عذاب کې د جهنم په عذاب کې ور داخل کی او چا چې یو زنانه اوم د کشانته په غلط نظر باندې خلو ور نږدې کا د دومره لوی جرم کو لکا او یا پیغلو زنانو سره د زناو او یا پیغلو زنانو سره او چا چې یو پیغلی زنانه سره زنا وکا ادا سشوا چې د اویا زرا واده کړو زنانو سره زنا وکا نو ګوره دا ډیر خطرناک مرض دی الله دې اوساتي الله دې مونږ ټول اوساتي یو کس راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورته کېناستو چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې زړه مې کېږي چې مسلمان شم ایمان روړم خو د یو شي اجازت راکا شهوت مې ډېر زیات دی او د زنا اجازت راکا د زنا اجازت راکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله نبیو نبوت ورته ملو او داغه پوی او سمجھ الله ور کړو
صحابه چوکته چې افسوس دی پتا باندې دا څه خبره تاسو کې صحابه ته پیغمبر علی السلام فرمایل چې خاموش شئ تاسو دې مالا پرې ورسره کې ناستو ورته وایي چې ست دې زړه کې شهوت تر باندې غالب دی مسلمانې غم خو ماته د زنا اجازه راکړه چې زنا ز کوم پیغمبر علی السلام ورته فرمایل چې یوسف ته پوسونه در نکوم داغي جواب مال راکا چې ولنه قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم استاز له دا غواړي ستا خور سره څوک زنا وکي نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو نشي کېدی استاز له غواړي چې ستا مور سره څوک زنا وکي نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور او پلار دې پتا قرباني دا خو نشي کېدی استاز له غواړي ستا خدي سره ستا ترور سره ستا نور سره څوک زنا وکي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور او پلار دې په قربان پتا سو باندې چې دا خو زما زړه نشي برداشت کولای چې خټیک د چتم د چا سره زنا کې به د چا خور لور وي او کنه به وي چا ترور به وي او کنه به وي نو ته ولې دې ته ځان تیارې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لاس مبارک راخلی او د دې کس په دې سینه باندې اګدي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د لاس په سینه باندې خودل دي او د نبوت برکات هغه د سینې ته یخواله ورزي او فورا توبه وباسي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم کله به هم زنا سونه نو زما عزتمندو نن دې چا خور ته د چا ترور ته د چا خزه ته پسپک نظر باندې وکاته امام شافعی سے فرمایي چې نن د زنا وکا د ځان باندې قرض پرې خود سدي پرې خود قرض دې پرې خود قسم دې زناکار خلکو نه تاسو کا داغي خور داغي مور او داغي سنا سب داسې بیماری سره آفت په الله راوستي کله هم ګوري سوچ ډیر سوچ نه کارلې د دینه ګوري ځان ساتي لوط علیه السلام قوم ولې تباش هم دی وجنه تباشو د لوط علیه السلام قوم کې ابتدا چې کله دا بیماری راتله دا شیطان د خسته الګ په ځان به ورته جوړ کړو او خلکو کې دا مرض ګټ او چې کله دا خلک تباشو دی حد تر رسیدو چې دومره په دې بیماری کې لګیا شو چې لوط علیه السلام ته وی چې کتر رښتونه وي مونږ باندې د الله عذاب راواله دا ګناه کې دونه حد ته ورسېده نو کله چې انسان زنا کوي د په دې زړه باندې یو تور داغ ولګي نو دغه داغ لګي توبه نو باسي نو کله کله کافر شي کفر ته ورسي او د دنیا نه چې کوم دی بې ایمانه لاړ شي الله دې حفاظت وکړي نو دا د همیشه جهنم چې کوم دی ځان ته برابر کړي د لوط علیه السلام قوم کې چې کله الله فیصله وکړه د صدوم خار او صدوم او په دې کې سلوي خلک کسان په دې خار کې جبرئیل امین علیه السلام تعالی فرمایل چې جبرئیل امین ورشه او د دې د ازمکه دا ټوله روچته کا بلې داسې اسمان ته چې کله اوچته کا الله حکم کو دې سلوي خلک کسانو کې د سترګو بنی د ټوله لاړ الله ډاند کټول او به الټه چکم دې راغوزار مسومتن عند ربک ادبر د اسمان نه په الله د کانو بارانو کو او په هر کانی باندې بچ کم دې د دین عمل کړي شی و چې دا فلان کې په پلان کې باندې بدا کانه ورزي یو کس د لوط علیه السلام د قوم یو کس دا په مکه مکرمه کې حرم کې تجارت د پاره راغلیو نو چې کله دا کانه راتلو په حرم طرف باندې فرشتو ورته وی چې سټاپ شاپ دا کانه دلته نشی راتلې بلکې دلته د حرم کې دا سړی نو فورا دا کانه واپس شو او د زمکه او د اسمان په مینس کې سلوي خورزي دا کانه انتظار کړي دي سورزي سلوي خورزي چې څنګه د حرم شریف نه دا کس د تجارت ولا بار روزي هغه کانه راځي او د پسر باندې لګي او مرداري کې غټم نو دا الله عذابونه دا بیا ډیر خطرناک نو دغه خبره مې درته یو سو وړاندې وکي په دې باندې بدم اون غاڼي دا خبره د ژوند ډیر لازمي وي ډیر خلک داسې دي چې په دې شي کې مبتلا شي او به ژوند الله تباہ او برباد کړي الله رب العزت مونږ تاسو د دې بے حیانا او د دې بد شي نه اوساتي او الله دې تاسو ټول حفاظت وکړي او الله ته امت مسلمه د دې ګنده بیماری نه ټول نه حفاظت وکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله واړو لوی ټول ګناهونه معاف کړي موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي یا الله د هر قسم بیماریونو د ظاهري او باطنی بیماریونو زموږ حفاظت نصیب کړي
یا الله د سوء خاتمې نه زموږ حفاظت وکړي. یا الله زموږ په زړونو کې رحم پیدا کړي. خدای پاکه د ګناهونو سره نفرت پیدا کړي. د حج عمرې بار بار نصیبه وکړي. آخر وخت کې زموږ ټولو په زړه او په ژبې سره دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. سنت کوئ.